باب المراقبه دا باب د په بیان د مراقبه کې راقبه یراقب مراقبه من ځان باندې پم ستل خیال کول رقیب هم دین راوتی د رقیب وخت لري در پسې ګوري کنه الله تعالی نوم رقیب دی یا رقیب ای زمونږه پم ستون کې موږ ته پم وساتي یعنی موږ خپل مهرباني کې وساتي او پناه کې مراقبه مراقب چته لشي نگران تل شي کنه چې نگرانی دي کې ګوري ته پم کوي نو مراقب هم دي تیر شي نو مراقبه څه معنی د توجه کوي سوچ کوي او دا ګوري چې الله تعالی ما هر ټیم کې ګوري مراقبه دي تیر شي موږ سره 15 شیان دي یو تیر شي مشارت وا مشارتی معنی دا کنه چې سبې را پاتېږي ځان باندې شرطونه لګي چې زبدا کوم دابت کورونه نه کوم دا نیک به کوم دا ډیوټیانی ذمہ دارانی به پوره کوم به په ټوله ورځ هم د شي په مراقبه کې اوسې چې خدای منه څه غلط کارونه شي د کم کار ز کوم په دې کې زه خو غلط نه یم اخته کنه الله حاضر ناظر غني چې ما ګوري کبه ټیم تیر شي شپه در باندې را لبه ځان سره محاسبه وکړي چې دا کارونه کې ز پاس شو مکماسي شرطونه لګولې ځان باندې کبه دې کې پیل شوی که خوشي خو شکر ادا که خوشي نه به معاتبه او که ځان عتاب که ځان ملامت که په دې کار نه شری د اخر کې معاقبه که ځان باندې سزا کیدو دې سره به اصلاح کیږي نفس به برابر شي وسمدا خبري خي قول الله تعالى الله تعالی فرمای الذي يراك حين تقوم ای پیغمبره غزاد تا ګوري چې کله ته منځ ته ودرېږي یا نور څه کارونه کوي وتقلبک او د تا تک را تک ته ګوري په ساجدین چې کوم خلک سجدي کوي کنه پاکي ته سجدي کوي او نور چې کوم ته اعمال کوي په دې کې تا خدای پاک ډېر خو ګوري وقال تعالى الله فرمای وهو معكم الله تاسو سره دی اينما كنتم چې چرتم یې کنه خدای پاک نه پټیدل نه شي وقال تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء الله تعالی بني شي نه دی پټ په الارض ولا في السماء په یو ځای کې هم ځمکه اسمان کې وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد ستا پروردگار په مورچه کې ناشتي څو د مورچه کې ناشي کنه هغه نه خوځ نشي کولای نه الله پاک دې ټول حرکات ګوري د هر انسان وقال تعالى يعلم خائنة الاعين الله تعالی د سترګو ول خیانت باندې ډېر خپوهيږي چې تور چشمه واچي کنه پکې اخو د خګوري الله ډېر خپوي چرته ګوري یا ځان پزوره بنیډون کې لکه ځنه سړی ځان په ما نظر نه لګي ما نظر نه لګي شپې تورې به د لګوري مقصد به کتلی خو خبره د سره وګدي او ما تخفي الصدور او دا غشانو بنې ډېر خپې چې کم تاسو زړونه کې پټ ساتي خیانت کوي او چا د پرماټا کې ساتي والآیات فی الباب کثیره معلومه نور ډېر آیتونه دي خو نمونه په تار باندې د رسول ذکر کړل اما الاحاديث اوس پکې حدیثونه وګوره فالاول نمبر حدیث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال دا حضرت وایي چې بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث جبريل وته شي کنه دلته کې دل راوړو په دې کې د مراقبه ولا خبر اشتا کنه چې مقام مراقبه د تحصیل شي چې الله پاک حاضر نظر غني مقام مشاهده وي چې خدای پاک دی بيخي نګدي شي او سوچ د سره هر ټیم د سره وي چې موږ پیغمبر سره ناسو ذات یوم و ورځ یعنی د شپې ټیم نو ورځ ټیمو استطلع علينا رجل یکس اقدام رالو یو کس ولکه پاسه ځین روخي چې طالع او تل شي کنه اقدام رالو علينا رجل شدید بياض الثياب کپڑے سپینې وي مختلف قسمه کپڑے استعمال کړي وي تک سپینې کپڑے وي نه منه شي کوم خلک علم سره تعلق ستیادي خصه په لباس غوستي شدید سواد الشعر تک تور وختي وو کاله کلوټي وختي وو منه په ځواني کې د علم حاصل کړل شي لا يرى عليه اثر السفر فابن د سفر ولا علامات نو دا جبريل عليه السلام ولا يعرف منا خدن مونږ کې چانه پیژندو دي معنی د طالب علم لپاره وکړ د شاسره ډېر تعلقات د علم په زمانه کې مسدي حتی جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم تورکین استو نه دا کې نستل آداب دي چې علم تکینه تخیات په شکل کې کسړې ستړ شي بیا هيئت بدلولې شي پس نه درګوته له رګوته دوړه زنګونونه غزنګونونه ته نګدې کړل وضع کفيه على فخذيه په خپل پتنونو د پیغمبر سم په پتنونو لسونه کې دولتي سره زیاته توجه کنه چې چا په پتنو باندې لاس کې دی په خپل باندې کې د ادب خبره ده وقاله بدوي شي یا محمد نمای ځکه واخسته چې خلکو ته لکونه اجنبي خبره ښکارا شي چې وګوره دا سوګره غلي دي کلیوال په شکل کې یا محمد دین خو جبريل عليه السلام مستثنا ځکه چې پرشتو ته د حکم نه چې تاسو نوم باندې مارا غواړي پیغمبر اسلام بلکې رسول الله وته چې یا رسول الله خدل ته کې مونږ ویل شي یا محمد نو وسپی معنا مراد چې هغه سړی استا صفاتونه شوی دي اخبرني عن الاسلام مته د اسلام په باره کې وضاحت راکا الاسلام دلته کې شدا اصطلاحي معنی ده او د رسول په لغوي الفاظ خي په قول رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام خو ظاهري احکام دی غدغه د نمبر 1 ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله چې دا کلمه وي په جواب باندې اقرار وکړي اقرار نه پته لګيږي چې د سړی مسلمان شو کنه شو مسلمان وتقیم الصلاه منځ قائم کوا
دا اول نمبر ستون د کلمه پسې بیا وتؤتي الزکات بیا زکات ورکوه وتصوم رمضان د رمضان روزې نیسه وتحج البیت او د بیت الله حج کو کله ان استطعت الیه سبیلا کاغه تر ته د تللی طاقت تی وي خرچه او د سره سورلی د سره وي قال غش صدقت ته خټلی خبرې رښتیا وي فعجبنا له يساله ويصدق عمر سوي چې مونږ له پتاجب کې شو تاسو سم کې او تصدیقم کې تاسو چې څوک هغه ته خو پته نه کنه چې تصدیق یو کې شته رښتیا دي سمانه شو ته تعالی کوله نه پته و قال بيو چې فاخبرني عن الايمان مته د ایمان په باره کې وضاحت راکړه څه خبره ده څنګه د ایمان چې شته لشي قالوي فرمیل چې ایمان کې دا شیان داخل دي دا ټول ایمانیت نورم ډیر دي خدا پکې اهم دي ان تؤمن بالله فالله ذات بني او د صفات بني ایمان او ساتي او ملائکه د ملائکه بني او د ذات او د صفات بني او کتب په ټولو کتابونو باندې چې خدای نازل کړي دي صحائف وغیرہ او رسول د الله په ټولو رسولانو پیغمبرانو باندې وليوم الاخر د ورځې د اخرت باندې ایمان وساتي وتؤمن بالقدر خيره وشره چې ایمان باندې تقدیر باندې ایمان وساتي چې خوي او کبد تاریخ او خوږي د الله طرف نه پیخيږي قال غير صدقت تاریخ تیوي قال بيوتي فاخبرني عن الاحسان مته د احسان په باره کې خبره او خیا احسان چې شتل شي اخلاص او خدای پاک ته خشه او کې دي احسان لشي د طریقې سره کول قالت فرمل شي دا خو احسان درجه ده د اخلاص چې ان تعبد الله د خدای عبادت د سيو کې کانک تراه وګوي چې ته خدای ګوري او د خو کې نه دنیا کې ته خدای وګوري هدومره کې دل شته ته مقام مشاهده حاصل شي لکه د سيو چې ګوي ته ګوري چې ګوري بخښړي د ډېر هیبت محسوسيږي کنه خو کله سینه شکل په لم تکون تراه مقام مشاهده ته نشي د سدل پینه یرا کدا خیال کول شي خدای خمي ګوري کنه هغه خودي ګوري مقام مراقبه دي تل شي شری ما خدای په ګوري حاضر ناظر غني قال غتیج فخبرنا عن الساعه ما د قیامت مبارکی ته غاره ک معلومات راک قال پیغمبر سمتی چې مل مسئول ز تاسو کول کيما کنه من تاسو ز مسئول مکنه زنه یم عن هدا قیامت مبارکی به اعلم ډیر پوی من استایل د تاسو کون کنه یعنی تانه ان د قیامت مبارکی ما استایلم دی په خبره کې برابر د شته په د نشتمات انشدا منه د سموتی تا علم په ټولو شانه کې برابر ده ځکه چې د پیغمبر سم الله علم زیات مختصي قال بغتی چلو اگر نفس قیامت نشي خودل شي کم ټیم کې برزي نه فخبرني عن اماراتها علامات خیرته خودل شي سس علامې د قیامت قال ای فرمل شي ان تلد الامه ربته چې کله د وینځ خپل شهزادگان پیدا شي نه پوه شي د شته د قیامت علامې وخت بس ان تلد الامه د وینځ نه پیدا شي ربته سرداران سم نه وینځي چې د بادشاه وینځ شي خودینه بچی پیدا کیږي بادشاه زمان وي بیا یا د سردار زمان وي یا دا معنی د چې خلک به مور ته د سلوک لکه څنګه خلک بخپلي وینځي سره سلوک کوي ځکه چې د شهزادي وي بخپلي وینځي خرڅي کنه اگر شای مور وي خو مختبي خرڅي وان تر الحفات او بلد سیالت برش ته وګوري د سی خلک چې پیر خمنډي وي د چپلو درک به نه لګي د عورت بربند چې د جامع پیدا کولې پیسې به سرنه لعالته او فقیر صغیر چې جوب به خالی او کانګال وو رعاء الشاء د وضو سرهون کې چرواه یتتاولو نشته وګوري شکل د فخر شروع کی او مقابلی شروع کی په بنیان په امارتونو جوړول کې چې زما بلډینګ جګته وګوره زما کور خيسته دي نه پوه شي د قیامت علامات چې د لاندې خلکم دومره پاسه لاړ شي سمن تلک به عمر سوي چې د سړی لاړو په 20 مليون سټیم تر شو او بیا درو زبادو تقریبا علماء ثم قال ورته پیغمبر سمي چې یو مرته درې منی سالته د پته شته چې د تاسو کون کې کسر غلی دا سوق قلت متل چې الله ورسول علامات غي پته نشته قالوا فرمن چې پینه جبريل دا جبريل عليه السلام یاتیکم اتاکم تاسو تر غلی ويعلمکم امر دینکم تاسو د دین ولا خبري خودلی ان صحابه او ته خډیر شوق د تاسو کولی کنه خو څه د سي مکمل ویدنه دوی چې کېد شي پیغمبر سم برنه خاپه شي او یو ځکه خدای منه پرمنځ تاسو پیغمبر نه خبري مته پوس کوي چې تاسو ته خینه لګيږي یا د بعد کې روسته تکلیف پیدا وشي نبی خدای پاک پیغمبر سمو د دیهاتی شکل کې رلیګالي او چې دي سره د خود دین مسالې حل شي او په دې حدیث کې د دین ولټوله هغه خلاصه ده کنه ځکه چې دلته کې اسلام په باره کې وی چې اسلام دغه د وشنه چې دینه مسایل فروعیه طرف ته اشاره شوی کوم په فقہ کې بیانېږي کنه او به ایمان خبرو خدیدنه علم العقائد علم الکلام ته اشاره څومره عقیدی زمونږ په دې حدیث کې راغلي مختصرا او اعمال پکې رالو شرایع کوم احکام دي او به کې اخلاص خبرې مراغله تصوف چې کوم یګانه تصوف سلوک طریقت چې دا شد شریعت والیار ده رواه مسلم معنا تلد الامه ربت سمانه د ای سیدتها چې مشر به پیدا کیږي نو معنا هم معنا بده جوړی کنه چې جنگونه باغ زمانه کې ډیرو شي کنه به وینځي پکې به خلک وینځي خرڅي کنه
پکې تردی پرې چې خلک وینځي خرڅې مور بدی ترا شیوا به خلی خرڅ به کی معنا هو ان تکسر السرار یا چې وینځي بزیات حتی تلد الامه تردی چې یو وینځ نه پیدا شي السریه چې کومه بند کړي شي کنه نیول شي بنتن لسیدها د کوم د مشرغه بچی پیدا شي لور به پیدا شي وغیرہ و بنت السید په معنا سید به چې دینه کومه بچی پیدا شي د خود سید په درجه کې شو کنه شي زدګي شو به وډونه پیچلې وقيل غیر ذلك نور طویلونه ډیر دي ولا عال فقراء الشيخاء الفقراء وغريبان تلشي عائل جمع ده وقول مليا من زمنا طويلا ستیم بد وکنه ذلك ثلاثا تقریبا 3 ورځې جوړې دي دا